حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي هغه مشهور قول دی چې د رزق پروا مه کوه چې سبا د ژوند شته نو رزق دې هم شته. البته هغه یو طریقې ده د اسمان نه خپل رزق راکوزول غواړي. ته چې د اسمان نه خپل رزق راکوزې نو یو طریقې ده چلی زده که څنګه به یې راکوزې. رزق دې شته هلته بره خو راکوزې به ته نو هغه وایي دا د صدقاتو په ذریعې راکوز کوي. ورکوئ صدقې غریبانو له ورکوئ فقیرانو له ورکوئ. دا چې صدقه ورکړه نو ستا رزق را روان شي راکوز شي. او چې صدقات نه ورکې نو بیا ستا رزق هملته ایساري. په دې کورونو کې به پخوا پیسې نه وي. اوس که زموږ د دې زنانو نه تپوس وکړو چې د هرې زنانه سره څومره پیسې څومره غوټه ورسره ده نو سره پورټ ته نه غواړم زه چې اوس ماته بیان کوي خو هره یوه اندازه ولګوي د هرې یوې سره څه غوټه ورسره ده. ځان له څه جمع کړي دي دا چا خاوند وله ورکړي دي پلار وله ورکړي دي څه شی چې دی خو پیسې شته دی ورسره. د دې زنانو سره به یوه روپۍ هم نه وه. زمانه تېره شوې ده. دا د مشرانې زنانه چې کومو زنانو چې سخت او تکلیفونه تېر کړي دي تاسو هغوی نه تپوس وکئ. د خپلو میندو نه مشرانو خویندو نه چې کومې ژوندۍ دي الله دې ژوندۍ لري. دا څه نه و. پیسې به نه وي. د ډوډۍ او د خوراک سامانونه دومره نه وو. په دې کورونو کې دومره نه وو. دا چې هر وخت مونږ خوراکونه کوو دا خوراکونه نه وو. یو ټیم به د ډوډۍ مقرر و هغې له به څه خاص شی پخېده د هغې نه پس به بیا څه نه وو. لیکن اطمینان او سکون په کورونو کې اوس زنانه خوشحاله وي. زرګونو روپو باوجود نن ستا زنانه خفه ده لیکن د یوې روپۍ نه کېدو باوجود خوشحاله وه په هغه وخت کې. دا ولې دیو به صدقات ورکول نو پیسې خو ورسره نه وي که نه. نو د دې زنانو د تنور د سر ډوډۍ تر اوسه پورې موږ ته یاده ده مشهوره ده. د کشرانو ته به نه یاد د کشرانو زنانو ته هم نه دي یاد. لیکن وړاندۍ ډوډۍ به دیو په کور کې نه خوړه. دا به د جومات طالب له لیږله یا به څوک سوالګری مقرر راتلو به هغه له به یې ورکوله که د بل کوم غریب کور به هغه له به یې لیږله خو دا به دیو په کور کې نه خوړه. د دې صدقاتو برکت و په رزق کې برکت او بیا قناعت اطمینان او سکون دا د صدقاتو په بدل کې ملاویږي او رزق د صدقاتو په عوض کې راکوزیږي.